نو علما حضرات ته واوري، طلبا دې واوري، د مدرسې خلک ته واوري چې دنه چا پیسې ورکړي چې مولانا صاحب دا په مدرسه کې ولګای او دې د نرجو ته وی چې ها دا مدرسې خو تاسو په چاندو آباد دي، دا مدرسې دا خو تاسو په چاندو آباد دي او دا چې دې مدرسې لراله حرام او ناروا وکړو، حرام او ناروا. او دا مولوی صاحب چې په منبر ناسي نو وي دا مدرسې تاسو په چاندو آباد دي او دې چې ته غلې غلې په دې خېټه لاس وي، دا مدرسې تاسو په امداد آباد دي. نو که چرته چا مدرسې له روپۍ ورکړي او دا د په مدرسه کې ونه لګولې، دا د په دې مدرسه کې ولګولې، حرام او ناروا دي. نو که چا چړې وظیفې له لګلې ده، چا چړې وظیفې له لګلې او چې دې چړې لاړ نو هلته پکې ځان له خپلې چاول او بوټي به دې خوري، دا چړې به دې ذمہواری ولې دې پردې حصه خوړه، پردې حصه باندې خوري ښه او که نه مولان چې دی نو پردې خوري او خپلې ته خاندي، دا چړم چې دی نو هغه پردې حصه دې وخوري او هغه خپلې ته وخاندي او اوسي، دا چل به نه کوي، چړې به پوره دغه وړي. لکه نبی علیه السلام په وخت کې نبی علیه السلام صحابه چې د چاندې له ولېږل چې تاسو ورشئ چاندو کې د جهاد دپاره. هغوی چې لاړل نو چا پې سود مینه وکړه، چا ولې 10 روپۍ ورکړې، هغې وخت مناسب چې څه یا کجوري ورکړې نور څه نو هغوی چې راغله نو هغه چاندې ورکړه او سید یې ځان له واغوست. نبي علیه السلام ورته وایي دا څه دي؟ وي دا خو به موږ باندې خلکو سود مینه کړې ده، دا خو به موږ باندې خلکو سود مینه کړې چې دا خو ستا شوې او دا ته واله. نو هغوی ورته په جواب کې ووایي چې دا خو ته ما لېږلی وې، اوس زه وایم چې ما چاندې له نه دی لېږلی، ته ولې کوڅو کې وګرځه، اوس دې تا له سود درکړي. چړی وایي دا خو یې ما له راکړه چې چڼیه دا تو وخوره، دا تو وخوره، زه دې د دې مدرسې نه راوباسم بل ور پرې کوڅه کې ډېرې چغې وه، تا له دې څوک وظیفه درکړي، تا له دې څوک وظیفه درکړي، دا خو تا له دې وجې درکوي چې د مدرسه کې دا به ته وړې امانت هلته. نو هر یو کس به ځان له خپل قیاس کوی چې د هر چا هر څه کاروبار دی، بیا پسې خو ورپلی